حرمت حرام کړل شوی دی علیکم پتاسو باندې امهاتکم میندې ستاسو میندې پتاسو باندې حرام کړل شوی دی. نو د میندو د امهات دا لفظ عام دی، پدې کې مور نیا او د نیا مور او د څه په بره پسې دا ټولې پدې کې راځي، په بره باندې چې څومره سلسله ده دا ټولې پکې پتاسو باندې حرام کړل شوی. حرمت حرام کړل شوی دی علیکم پتاسو باندې امهاتکم ستاسو میندې وبناتکم او ستاسو لونه، ستاسو چې کومې لونه دي دا هم پتاسو باندې حرام کړل شوی دي. نو په لور کې لور هم رااله، نوسی هم رااله، کړوسی هم رااله، په کته پسې دا ټولې چې کوم دی پتا باندې د لور اولاد او د لور نوسی کړوسی او دغه رنګې د زوی لورو او د زوی چې کوم دی نوسی دا ټولې پتا باندې حرام، دا ټولې چې کوم دی په بنات کې راځي. وبناتکم او لونه ستاسو، واخواتکم او خویندې ستاسو خویندې هم پتاسو باندې حرامې دي. تاسو ته په خویندو کې بیا 3 قسمونه ویلي. یو هغه خور ده چې ستا د پلار او د مور د دواړو نه ده، دا در باندې هم حرام ده. دویمه هغه ده چې صرف ستا پلار شریک دي، میندې خو جدا دي، خو بیا هم ستا د پلار خور د پلار لور ده، نو ستا او د هغې پلار شریک دی، پلار شریک علاتي ورته وي. د یوې ته عیني وي چې کوم د مور او پلار د دواړو یوي، او د بلې ته علاتي وي چې صرف پلار شریکه خوري، میندې جدا وي پلار یې یوي. علاتي نو علاتي خور در باندې هم حرامه ده. او اخیابي چې پلارانی جدا وي خو مور یې یوي، نو اخیابي در باندې دا 3 واړه خویندې ستا باندې حرامې دي. کو پلار شریکه ده، کو مور شریکه ده، کو پلار شریکه او مور شریکه ده، 3 واړه در باندې حرامې دي. وعماتکم او تروریانې ستاسو، یعنې ستاسو د پلار چې کومې خویندې دي هغه در باندې هم حرامې دي. نو په دې کې هم 3 واړه قسمه، ستا د پلار چې کومې عیني خویندې دي، کومې علاتي دي او کومې اخیافي دي، دا 3 واړه قسمه خویندې ستا د پلار شي دي په تا باندې حرامې، ستا تروریانې کېږي. موږ د ترور وایو او مردان والا ته پپو وي، خو د پلار چې خوري کنه تک عمات دغه ته ویل شي. وخالاتکم او ماسیګانې ستاسو، د مور ستا د مور چې کومې خویندې دي هغه در باندې هم حرام دي. سوات والا دواړو ته تروریانې وي، او مونږ ورته ماسي وایو د مور خور ته، او د پلار خور ته مونږ ترور وایو، نو هم در باندې تروریانې حرامې دي. وخالاتکم او ماسیګانې هم ستاسو په تاسو باندې حرامې دي. وبنات الاخ او ستاسو د رور لونه، یعنې رویرې در باندې هم حرامې دي. وبنات الاخت، نو پر ویرو کې هم په خالاتو کې هم دغه خبره ده چې عیني ماسي، یعنې ستا د مور چې کومه پلار شریکه او مور شریکه خور ده، او دغه رنګې چې کوم دی صرف پلار شریکه ده یا صرف مور شریکه ده، 3 واړه پکې راځي په ماسیګانو کې. وبنات الاخ او ستا د رور لونه، یعنې رویرو کې هم دغه 3 واړه قسمه دي. وبنات الاخت او ستاسو خوارزې، خوارزو کې هم دغه 3 واړه قسمه دي، د خور چې کومې لونه وي. وامهاتکم اللاتي، وامهاتکم او ستاسو میندې التي هغه میندې ارضعنکم چې تاسو ته پیدا درکړي، نو تاسو ته چې کومې پیدا درکړي دغه هم ستاسو میندې دي. واخواتکم من الرضاعة او ستاسو رضاعي خویندې، کومې چې د پیو د وجې ستاسو خویندې وي. وامهات نسائکم او میندې ستاسو، نو په دې کې ارضعنکم ستاسو هغه میندې چې تاسو ته پیدا درکړي دي. په دې کې دا یوه خبره یاد ساتئ، بعضې خلک وایي دا 2 طرفه حرامېږي، خو 2 طرفونه نه حرامېږي. ښه 2 طرفونه نه حرامېږي، یو طرف حرامېږي. او په دې مونږ تبلیغ کې عبد الله را سره هم دی، مونږ په ټولو مرګورو بحث وکړو، ټوله شپه پې مونږ بحث وکړو، ملګري ټول هغه کال مونږ 3مه درجه کې وو، کودوریا کې مونږ دا مسله ویلې وه. نو ما ورته ویل داسې کار ده چې یو طرف حرامېږي 2 طرفونه نه حرامېږي. هغه مرګورو وایي چې نه 2 طرفونه حرامېږي. 2 طرفونه داسې چې مثال په طور یو هلک لړو یا یو جینۍ لړه، د یوې ښځې پی یې اورودل، خو دا پی په څومره ټایم کې به رضاعت په څومره وخت کې ثابتېږي. نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې هغه وی 2.5 کاله دي، او امام محمد رحمت الله علیه یعنی صاحبینو او امام ابو یوسف رحمت الله علیه هغه وی 2 کاله. نو 2 یا 2.5 کالو پورې رضاعت چې په دغه ټایم کې یو ماشوم د پیدایش نه راواخلي تر 2.5 کالو پورې یا 2 کالو پورې، په دغه موده کې د یوې زنانه پی اوسکل کو، د دې نه په 3 کاله کې اوسکل 4 کاله کې بیا رضاعت نه ثابتېږي، بیا د دې ښځې زوی کېږي نه،
او چې 2 کاله کې 2.5 کاله کې یو ماشوم تر 2.5 کالو پورې یو ماشوم په اوس کل د یوې زنانه نو دا د دې زنانه خپل سکه زوی شو دې ته رضاعت ویل شي او کنه په لویوالي اوس کې نو په لویوالي بیا رضاعت نه ثابتېږي ځکه دا بیا د وجود جز نه ګرځي د وجود په دې باندې بیا پرورش او تربیت ته نه کیږي نو مسله دا ده چې اوس دا سړی راغی او د یوې زنانه په اوس کل نو دې سړي چې کوم پیس کړي دي په د باندې د دغه زنانه چې څومره لونه دي دا ټول په د باندې حرامي دي په یو څه الګ باندې خو د دې الګ کو نور رونه دي په غي باندې حلال دي نو یو طرف ته لکه دا زنانه د مثال په تور ده د اولاد دي او دا الګ چې کوم دي دا د درونه خويندې دا الګ راغی دلته په اوس کله د زنانه نو صرف په دې الګ باندې د دې خزه ټول لونه حرامي دي خو د دې الګ په نور رونو باندې حلال دي هغه سره نکاح کولی شي ولې علت پکې څه دي علت پکې دا دی چې دې الګ د کمې مور پیس کړي دي د خېټې ته تللی تربیت پښوي دي نو دغه په د دې خزه چې کوم خپل زامن لونه دي دغه خېټې ته تللی دي نو د دې په د وجنه د دې ضروري او خوري راغله نو د دې نور رونه چې دې خېټې ته خدای په نه دي تل کنه نو دا د دې دیو سره نکاح کی د دې یو ور سره یو طرف ټول حراميږي ا دې یو طرف صرف چا په بس چا په اوسکل نو چې دا چا په اسکري د کومه زنانه مثال په تر سليمان بولی سليمان د یو زنانه په اوسکل مثال پتا و په وډکوالي کې په 2 کالو کې یا 2 کال نه کم د دې یو زنانه په اوسکل نو د سليمان صرف د هغه زنانه چې کوم لونه دي سليمان سره نکاح نه کوي د سليمان چې کوم نور رونه دي هغه خو په نه دي اسکل کنه هغه سره نکاح کوي یو طرف ټول حراميږي یو طرف صرف هغه کس چې چا په اسکل نو دلته الله فرمایي چې وامهاتكم او استاسو مین دي استاسو التي اغه مین دي ارضعنكم چې تاسو پیس کړی دي د هغوی واخواتكم من الرضاعه استاسو خويند من الرضاعه د رضاعت ان استاسو رضاعي خويند وامهات نسائكم او مین دي استاسو نسائكم وامهات نسائكم او استاسو د خزو مین دي ان استاسو خواخيان وامهات نسائكم او استاسو د خزو مین دي نو دا خبروم ځان سره یاد ساتئ چې تا دې وې زنانه سره صرف نکاح وکړل صرف نکاح نو دا غي مور پتا باندې حرام شو او تا سره دخول کړي دي کنه دي کړي او صرف په نکاح باندې دا غي مور ستا خواخ شو او خواخ مثال د مور دا پتا باندې حرام شو دي سره ته هیڅ چرچ کوم دي نکاح نشي کولی دوباره نو فرمای چې امهات نسائکم استاسو د خزو مین دي ان استاسو خواخیانی وربائبکم اللاتی او پرکټه استاسو التي هغه فی حجورکم جستاسو په تربیت کې دي من النسائکم استاسو د هغه خزو نوی استاسو د هغه خزونه التي استاسو د هغه خزونه دخلتم جتاسو دخول کړی بهنه د هغوی خزو سره نو مثال پتاور پرکټه یو سړی خزرا وسته دغه سره کملور شراشي د بل پلار نه دې د سړی پرکټه ویل شي نو دغه پرکټه سره دی نکاح کولی شي تر هغه پوری تر سوچ د مور سره دخول نه دی کړی د مور سره صرف نکاح وکړه دغه جینې د پرکټه د مور سره نکاح وکړه خو نه وته د شهوت په نظر باندې خپل کړي را خپل کړي دا کو په شهوت سره خپل کړه د خزې د لور په باندې حرام شو او یې وته شرمګات ول د شهوت په نظر باندې وکتل د دې پرکټه مور ته د مور شرمګات د شهوت په نظر باندې وکتل بیا به دا پرکټه حرام شو او یې وسره دخول کو یعنی جماع د مور سره وکړه نو پر باندې دا پرکټه حرام شو او دې سړی وسره صرف نکاح کړي دا نه د شهوت پر نیت باندې خپل کړي دا شهوت سره خپل کړي نه دا او دا رنګ شرمګات ولهم د شهوت په نظر نه دي کتلی دخول ور سره نه دي کړي صرف نکاح ور سره کړي دي نو د صرف په نکاح باندې د چې کوم پرکټه دا په باندې حرامي صرف نکاح ور سره وکړو ابي ولا د امور پر خو د لوري ولا واغس د لور ولا اغستیش پرې بو شو لور ولا اغستیش او دا درې خبرې پکې یې ور سره دخول کړي د مور سره نو بیا دا د پرکټه د څه لګ خپل لور یې د مور شرمګات په شهوت باندې کتلی وي نو بیا د پرکټه د څه لګ د خپل لور یا په شهوت سره خپل کړي وي نو بیا د پرکټه د څه لګ خپل لور
او چې صرف نکاح کړي په شهوت او قتلیم نی خپل ګړیم نی او دخولیم نی کړي نو صرف نکاح او کو بس پری دي پر کټه دی په نکاح باندې والی دا غستلی شي په دې صورت کې ځکه د الله پاک کېد لګول دي فی حجورکم وربائبکم اللاتي او استاسو پر کټه وربائبکم او استاسو پر کټه الذي هغه پر کټه فی حجورکم چې استاسو په تربیت او پرورش کې من نسائکم استاسو د هغه من نسائکم اللاتي استاسو د هغه خزونوي دخلتم چې تاسو دخول کړی وي تاسو جما کړی وي بهن د هغوی سره نو جما پکې شرط ته او دا دواړه خبرې د جما په حکم کې دي په شهوت سره خپلول او د خپل دغه خزي پر کټه د مور شرمګاته د نکاح وروسته په شهوت سره قتل دا د جما په حکم کې دي چې دا د ورسره نه کړي صرف نکاح بیا دا پر کټه په نکاح غستل شي او کنه دخلتم بهن تاسو سره دخول کړی بیا سره نکاح همیش لپاره نکاح صاحب خپلول فإن لم تكونوا بیا کو چرتا سو نوی کړي دخلتم دخول جما بهن دغه پر کټه د مور سره فلا جناح اس ګنا نشته علیکم بتا سو باندې بیا کو دا پر کټه علی اس ګنا در باندې نشته وحلائل ابنائکم او خزي د زامن استاسو الذين هغ زامن من اسلابکم چې استاسو د شاګانو نبی استاسو د شاګانو نه مطلب چې استاسو خپل زامن بعض د خلق چې کم دی یو کس ځاله په زور باندې زوی کی په زور باندې متبنا وته وي زوی وته کی زما زوی دی نو تش په خله باندې سړی نه زوی کیږي ها تر څو استاد شان نه دی پیدا د استاد زوی نه دلته سره الله پاک زکه من اسلابکم وی چې په دې سره د خلی ویلو هغه خبره اوه چې خلی په خلو باندې سو زوی نه جوړي وحلائل او خزي ابنائکم الذين زامن استاسو الذين د هغه زامنو من اسلابکم چې استاسو د شاګانو نوي نو استاسو د زامنو خزینو انګین د شوي کنه یعنی انګین د استاسو د پتا سو باندې حرام دي وان تجمعوا او دا خبره در باندې حرام ده ان تجمعوا چې تاسو جمع کړئ بین الاختین دو خويندې په نکاح کې دو خويندې جمع کړئ په یو ځای باندې هو یوې ته طلاق ورکو دا عدت ختم شونه بیا دوی مخور په نکاح غستې شي یو مړ شو نو دوی مخور په نکاح غستې شي او په یو ځای باندې دو خويندې په نکاح غستل دا جایز نه وان تجمعوا لا تاسو جمع کوي بین الاختین دو خويندې الا ما قد سلف مگر هغه چې تیر شي هغه په جاهلیت کې کوم ګړي دی هغه الله پاک معاف کوي په جاهلیت کې اوس په دې نه کوي دو خويندې په یو ځای په نکاح کې نه جمع کوي او صحابه کرامو کې به صحابه کرامو دو خويندې په نکاح کې وي رال نبی عليه السلام دوی د الله پیغمبر زموږ دو خويندې په نکاح کې دي نبی عليه السلام تو فرمایل یو پریدا یو آزاده کا ته طلاق ورکا یو د خپل ځان سره پرې صحابه یو ته پرې خو د هغه طلاق ورکو بل په نکاح کې پاتې شو نو یوازې دینه خويند نه دی مراد هر هغه دوه رشته ماسی او خورزده په نکاح باندې په یو نکاح کې نشي جمع کوي رويرا او ترور دا په نکاح کې دواړه نشي جمع کوي او دغه لپاره فقهاو یو قاعده ذکر کړل قاعده دا ذکر کړل چې کوم دوه خزې ته په نکاح باندې علي نو ته کومې خزې نشي اغستې نو په دې دواړو خزو کې به یو سړی پرس کی سړی نو کو د دې په خپلو کې نکاح کېدو نو بیا دواړه خزې په نکاح اغستې شي او کو په خپلو کې نکاح نه کېدو نو دواړه خزې په نکاح نشي اغستې مثال ترور او رويرا دي چې دا په نکاح والا مو کنه نو دواړه به ودرې دا ترور شو دا رويرا شو دا ترور شو ترور ولا سړی پرس کا نو ترور چې سړی شي نو ترشي کنه ترور چې سړی شي نو ترشي نو د تر او د رويرا سره نکاح نکېږي دا طرف پرېدا دا رويرا ولا سړی پرس کا ترور ولا خپل ځای پرېدا رويرا ولا چې کوم دي سړی پرس کا نو رويرا چې سړی شي روار شي کنه نو د روار او د ترور نکاح نکېږي نو دا دواړه رشته ته په نکاح باندې نشي اغستل ماسی او خورزم په نکاح نشي اغستل نو ګوره دا ماسی شو دا خورزه شو خورزه چې ولا سړی پرس کې چې خورزه دي سړی پرس کو نو خورای شو کنه نو د خورای د خپل ماسی سره نکاح نکېږي دا ماسی ولا سړی پرس کا چې ماسی دی ولا سړی پرس کو د ماسی نه شي جوړیږي باما نو ماما او د خورزي نکاح نکېږي نو ماسی او خورزه په نکاح باندې نشي اغستل دا په کوه یو قاعده ذکر کړي دا غرنګ کوم رشته چې ته وای نو هغه یو سړی پرس کوا یو خزه کوا نو چې د دوړو طرف د یو بل سره نکاح نکېږي نو هغه دوه خزې ته په نکاح باندې نشي اغستل او چې نه د دوړو طرف نکاح کېږي یا د یو طرف نه نکاح کېږي د بل طرف نه کېږي نو هغه بیا په نکاح باندې اغستل شي وان تجمعوا
او دا چې تاسو جمع کوي بین الاختین دوه خويندې الا ما قد سلف مگر هغه چې تیر شوي دي مخکې یعنی د جاهلیت په دور کې تیر شوي دي نو هغه ګناه ته الله معاف کوي ان الله بشک الله تعالی کان دی غفور الرحیم بهونکی او مهربان